الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. زما ډیرو محترم مشرانو علماء کرامو، یقینا یو ډیره لویه سانحه پرون په دغه باجوړ کې چې وشوله، سانحه لویه ده، صدمه لویه ده. تقریبا 80-85 پورې خلک په هغې کې شهیدان شو. زمونږ رور شهزاد، یقینا چې زه ورته شهزادې جمعیت ویم، هغه هم زمونږ استاسو نه لاړ جدا شو. زما رونو دغه شهادتونه او په دغه انداز باندې قربانۍ زمونږ استاسو علماو، بیا خصوصا زمونږ د پښتنې خطې د خلکو ډېرې زیاتې ورکړي. هر وخت مونږ او تاسو په اور کې ولاړ، هر وخت په مونږ باندې بمونه ورېدل، هر وخت زمونږ شهادتونه د کورونو هر یو کور نه شهید چې کم دی هغه وتل. به هر حال زمونږ حوصلې الحمدلله اوس هم اوچتې دي. مونږ برداشت یقینا چې شته دی، مونږ برداشت هم کوو. دا هم وایو چې اله العالمین چې تا ته منظور یو مغه کېږي، ستا نه بغیر چې کم دی نو هغه ستا د ارادې نه بغیر یو څیز نشي کېدی. زمونږ رور شهزاد دلته نه لاړه. پرون ما مولانا عبدالرشید صاحب د باجوړ هغه سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. ما ته مولوي صاحب یقینا چې ډېر لوی شهادتونه راته پراته دي. په جړا شو راته پته هم راته نه لګي چې کم ځای دي. قسم د داسې ماشومان پکې مونږ وکتل، تاسو به کتلي په دې ویډیوګانو کې چې نن هماغه لاوارثه دي. د هغې کارډونه، د هغې لیکل، بعضې لیکل ورسره پراته دي وایي چې دا څوک دی. مونږ او تاسو کتل رونو دغه شانتې داسې غوښې چې کوم دی نو هغه پرتې وې. په هر حال صدمه لویه ده، یو لوی امتحان دی، لوی ازمایش دی په ټولو مسلمانانو باندې. بیا خصوصا زمونږ جماعت جمعیت علماء اسلام په دغه باجوړ کې دی د مخکې 19 لوی اکابر علماء کرام شهیدان کړل ټارګټ کیلنګ سره. بیا دا یو دماکه وشوله زما محترم ورونو چې تاسو کتل چې څومره لوی علما، څومره عام مسلمانان رونه، څومره نوجوانان بچي په هغې کې شهیدان شو. زمونږ رور شهزاد هم په هغې کې شهید شو. به هر حال یقینا زه د ټول خاندان ته خراج تحسین هم پیش کوم چې الحمدلله بیګانه د ټول خاندان ډېره ښکلې حوصله وه. ما کتل چې موږ ته حوصله راکوله، موږ ته را تر غاړه وتل چې مولوي صاحب به زاد الله تبارک وتعالی خوښه وه. زمونږ بچې دلته نه لاړ، هلته چې کوم دی نو شهادت مقام و مرتبې ته ورسېده. به هر حال شهادت مقام ډېر لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې وفرمایل چې غواړم د الله تبارک وتعالی نه چې زه شهید شم او بیا چې کوم دی نو ژوندی شم، بیا شهید شم او بیا ژوندی شم او بیا شهید شم. د شهادت ارزو او تمنا د هر مسلمان د ایمان برخه او حصه ده. زمونږ هم دغه ارزو ده چې یقیني طور یو ورځ به الله تبارک وتعالی چې وغواړي مرګ خو به اسم راځي، الله و چې مرګ راځي د شهادت مرګ راته راکړي. ځکه دغه شهید دی رونو دا به زمونږ او تاسو دپاره ګواه وي. دغه شهید دی چې دی به د خلکو سفارش او شفاعت به کوي. دا شهید شهزاد وی چې دا مونږ او تاسو څومره په دې جنازه کې شریک یو. قسم دی دا څومره خلک چې راغلل صرف په دې بنیاد باندې چې الله تبارک وتعالی د ده د وجې زموږ مغفرت نصیب کړي، الله زمونږ بخښنه وکړي. نو انشاءالله العزیز دعاګانې به ورله غواړو د ټول خاندان د صبر او استقامت دپاره، د دغه شهداو دپاره او د خپل ملک او وطن دپاره چې الله زمونږ د ملک امن راولي، سکون راولي، اطمینان راولي. په دې خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.